أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. د مخلوق د هدایت دپاره الله پاک یو لاک سلیل زران کم زیات پیغمبران رالیږلي ورسره د هدایت دپاره آسماني کتابونه 104 راغلي. په دې 104 کتابونو کې اخري کتاب قرآن پاک ځان له یو عظیم شان لري. د دې په باره کې الله پاک فرمایي چې اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، چې کله د قرآن تلاوت کېږي قرائت کېږي فاستمعوا له نو تاسو ورته غوږ کېږدئ وانصتوا او ورته چپ شئ لعلکم ترحمون، شاید چې په تاسو باندې رحم وشي. دا قرآن پاک دا قرائت و تلاوت که په مانځه کې امام کوي نو مقتدي ته دا حکم دی چې غوږ ورته کېږده او ورته چپ شه. امام پسې الحمد موایا، بل صورت آیاتونه موایا. که ته امام پسې قرائت کې نو ته په دې آیات باندې عمل نه کوې چې الله درته وایي اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، نو ته ورته نه غوږ کېږدې او نه ورته چپ کېږې نو عمل دې ونه کړ. د امام پسې قرائت موایا. او حدیث مبارک کې هم راغلی چې من کان له امام فقراءة الامام له قراءة، چې د چا امام وي نو د امام دا قرائت د مقتدي لپاره هم قرائت دی، نو مقتدي دی قرائت نه کوي بلکې د امام قرائت ته دی غوږ کېږي. که د مانځه نه غیر یو بنده د قرآن پاک تلاوت کوي او نور خلق موجود وي نو دغه موجود خلقو ته حکم داري چې د قرآن ته غوږ کېږده او ورته چپ شه لعلکم ترحمون. دا لعل لفظ دی کې شهنشاهانه انداز کې د الله پاک د طرف نه یو لویه مضبوطه وعده ده چې بنده ته غوږ کېږده نو خامخا به در باندې رحم کوي. که د قرآن پاک ظاهري الفاظ لستی شي هم او که د دې ترجمه او تفسیر بیانېږي نو هم غوږ ورته کېږده، الله به در باندې رحم کوي. دغه شان د پیغمبر علیه السلام ښکلي احادیث مبارک چې کوم ځای بیانېږي نو دې ته هم غوږ کېږده، ځکه چې حدیث مبارک هم د الله خبرې دي. خو فرق دومره دی چې د قرآن پاک الفاظ او معنا دواړه د الله پاک د طرف نه نازل شوي دي، او د حدیث مبارک معنا او مضمون د پیغمبر علیه السلام په زړه مبارک کې الله نازل کړل، او الفاظ د پیغمبر علیه السلام خپل وویل. خبره د الله ده او الفاظ د پیغمبر علیه السلام خپل فرمایلي دي. او پیغمبر علیہ السلام خبر د ځان نه کوي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. نو حدیث مبارک هم د الله خبرې دي، غوږ به ورته کېږدي. دغه شان فقها او علما چې کومې مسلې بیانوي نو دې ته به غوږ کېږدي. دا هم د الله او د رسول خبرې دي. دا فقها او علما چې څه ویلي یا به د قرآن نه وي او یا به د حدیث نه وي، د ځان نه وي. نو څلور علما دي لوی لوی په دنیا کې، څلور علما مجتهدین. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه اول د ټولو مشر دی، او د دنیا 80 کروڑه مسلمانان د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه مقلدین دي. دویم نمبر کې امام شافعی رحمت الله علیه دی چې 25 کروڑه مسلمانان د مقلدین دي، او دریم نمبر کې امام مالک رحمت الله علیه چې 20 کروڑه مسلمانان د اقتدا کوي.
سلورم نمبر کې امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه چې 15 کروڑ مسلمانان په د پسې اقتدا کوي دا سلور امامان دي او یو عرب 13 کروڑ مسلمانان په دې سلورو امامانو پسې روان دي او په شریک دي ټول ته اهل سنت والجماعت وي دا سلور واړه امامان وي که زمونږ د طرف نه یو مسله تاسو ته درله او هغه د قرآن او د حدیث نه مخالفه وه نو مې منه نو دې ځای نه معلومیږي چې د دې څلورو واړو امامانو دا خبرې د قرآن نه او د حدیث نه راوتلې خبرې دي اوس وخت کې که د یو امام خبره او مسله موږ ته راغله نو موږ وایو چې دا د قرآن او د حدیث سره موافق ده که مخالف ده چا نه به تپوس کوو ډاکټر نه تپوس کوو چې دا مسله د امام څنګه ده انجینیر نه تپوس کوو سکول کالج پروفیسر وغیره نه دغه په خپل فن کې ځان له ماهرین دي خو د خپل فن د دې فن ماهرین نه دي مثال په طور باندې یو ډاکټر له مریض لاړه خپل مرض یې ورته بیان کړه هغه ډاکټر ورته دارو لیکله ولې ورکوي دا واخله او که دا ستا لپاره ښه نه و نو ما له واپس راشه پیسې واله دارو دې ما له واپس راکړه نو دا مریض به د دوایي چا ته ښایي ټیلر ته به یې ښایي ترکاڼ ته به یې ښایي لوار ته به یې ښایي که دې خلکو له لاړو نو خلک وایي دا خو لیونی دی د ډاکټر دارو ډاکټر ته وښایه نو امامانو چې کومې مسلې کړي دا به یو لوی عالم ته ووایي چې هغه راته وایي موافق نو موافق که هغه وایي مخالف نه به درته ثابت کړي چې څنګه مخالف نو دا څوارلسمې پنځلسمې صدۍ د خلکو نه تپوس مه کوه د دې ماهرینو نه دوی د خپل فن ماهرین دي خو دې فن کې درک نه کوي نو دا څلور واړه امامان د دوی خبرې د قرآن او د حدیث نه دي دې ته غوږ کښېږده الله به در باندې رحم کوي یوه مسله د دین که چا زده کړله یا یو آیات د قرآن چا زده کړ لا به عمل پې کړي نه وي چې د 100 رکاته نفلو نه پې ډېر ثواب ملاوي او یو څو مسلې د دین چې باب د علم ورته وایي که دا چا زده کړلې نو د 100 رکاته نفلو نه به پې ډېر ثواب وشي بل به ته وایي چې دا باب د علم څه ډېر لوی سبق وایي دا ډېر اوږد سبق خو نه دی یو امی سړی راغی او جومات کې استاد ته چې استاد جي لږ د تیمم چل خو راته وښیه نو یو منټ کې ورته استاد جي د تیمم طریقه وښوله دا باب د علم یې ورته وښود د تیمم ټولې مسلې مختصر یې وویلې باب د علم دی د 10 رکعته نفلو نه سره بل وی استاد جي د اودس چارهدام په دې طریقه خو مې لږ ښه پوهې که اودس خو کوو لږ مې پې پوهې که نو د اودس چارهدام چلې خو دا باب د علم دی لږ لږ سات کې باب د علم هم زده کېږي نو یو آیات یا یو مسله کې دې زده کړه 100 رکعته نفلو نه ډېر نو موږ خو 100 رکعته روزانه نشو کولی کمزوري یو د الله نیکان بزرګان بندیان چې د دې نه ډېر کولی شي خو موږ ځان یادو چې موږ نشو د دې ثواب به څومره وي نو د 2 رکعاتو ثواب به درته زه ووایم دا نور به پخپله معلوم کړي عیسی علیه السلام د یو دریاب په غاړه را روانو نو د هغې دریاب منځ کې د شګو یو ډیری وه اوچکې او د هغې د پاسې یو ډېر مزېدار تک سپین غټ کاڼی دا کاڼی داسې و چې دل کش زړې راښکه نو عیسی علیه السلام ورته په تماشه دی وګوري ورته جبرائیل علیه السلام تشریف راوړ تپوس دی کوي چې کاڼي ته ډېر وی د الله په قدرت ډېر ښکلی جوړ شوي دی حیران یم تعجب اخیستی م ورته ګورم وی کاڼي ته لږ رانږدې شه نو دې ځای کې نور عجایبات به وسویږي نو عیسی علیه السلام چې کاڼي ته ورنږدې شو هغې کې دروازه کولو شوله عیسی علیه السلام دننه ورغې د دې کاڼي کې یو بزرګ په مانځه ولاړ دی خو په ډېر ښکلي انداز باندې لمونځ کوي چې مانځه نه فارغ شو نو عیسی علیه السلام تپوس وکړه د خدای نیکه بنده څونه وخت کېږي چې دلته دې عبادت کې لګیا یې هغه ورته 1500 کاله وشو چې دلته عبادت کې لګیا یې عیسی علیه السلام نور هم حیران شو
جبرائیل علیہ السلام ته بار روزه چې بهر شو وې څنګه نور حیران شو خو نورم ډېر حیران ډېر تعجب نورم راغی دا ټولې دنیا د نظر نه پټ په تنهایۍ کې په اخلاص پیریا عبادت کوي او 500 کاله دله به الله څونه اجر او ثواب ورکوي دې ته حیران یم جبرائیل علیہ السلام ورته وی اوس به ته بله خبره وکړم نو نور به حیران شي ویستانه رسته به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریف راوړي او د هغه یو امتي چې 2 رکعات وکړي نو د دې بزرګ د 500 کارو نه به ډېر ثواب په الله ورکړي ستا په دې 2 رکعاته کې دا دومره کمال دا د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم برکت دی او لږې په نقدو کې حساب وکړه چې په دې 2 رکعاته به د 100 روپو ثواب کېږي د ابو داود شریف کې د جهاد مبارک حدیث مبارک راغلی مدینه منورې نه شمال طرف ته خیبر یو علاقه ده ډېره خشته خو یهود پکې اوسېدل غدارانو الله حکم وکړی دې خلکو سره جهاد وکړه پیغمبر علیه السلام سره د ملګرو دغه علاقې ته تشریف یوړه جهاد وشو الله امداد وکړ علاقه فتح شوله او ډېر مال غنیمت په لاس راغی پیغمبر علیه السلام په مجاهدینو صحابه کرامو دغه مال غنیمت تقسیم کړ د یو صحابي په خپله حصه کې تجارت وکړ هغه شتل خرڅول یې کول نو چې ګټه یې وکړه نو راغی پیغمبر علیه السلام دوی نن ما دونه ګټه کړې ده چې په دې واده کې د غیر چاپېره علاقه کې دومره ډېره ګټه بل چا نه ده کړې وایي څه دې ګټلي دي وایي 300 اوقیې دې ګټلي دي یوه اوقیه 40 درهمه ده یو درهم 3.5 ماشې د سپینو روپۍ ده نو 340 کې زره ورکړه نو 12,000 درهم یې ګټلي دي د موجوده نرخ پیسه تقریبا 30 لاکھ روپۍ یې ګټلې وې سړی ډېر خوشحاله و پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي د دې نه ډېره ګټه درته وښیمه وی ولې نه وښایه راته د دې نه ګټه وی د فرض مانځه نه وروسته چې 2 رکعات وکړې نو د دې نه ډېر ثواب اوس د دې نه ډېره ګټه نوره درته وښیمه او د دې نه ډېره ګټه دا ده چې دا عوام دې راشي د دیني مدرسو ته او د جماعتونو ته او د عالمانو ته د مخې ته کښېني چې استاد جماعت هم یو یو ټکې ښیه قاعده راته ښیه سپاره راته ښیه داسې د دین مسلې راته ښیه لکه یو آیات دې زده کول دروازې یا یوه مسله دې زده کوله نو د بني اسرائیلي بزرګ د 500 کالو عبادت لا په 50 کې ضرب ورکا او د دې 30 لاکھ روپو صدقې لا په 50 کې ضرب ورکا که یو آیات دې زده که یا یو مسله دې زده کړه دا ثواب شو او که باب د علم دې زده کړه نو بیا په 500 کې ضرب ورکا نو دا ټول ثوابونه څوک ګټي دا طالبان او دا عالمان یې ګټي ځکه چې روزانه بېشماره آیاتونه هم یادېږي بېشمېره مسلې هم زودېږي او بېشمېره باب د علم هم زده کېږي نو دا ټول ثوابونه د طالبانو او د عالمانو وګټل عوام غریبانان پاتې شو چې دوی به څه کوي چې د دوی کار کېږي او که نه نو دا عوام محرومه نه دي ځکه چې دینی مدرسه یوازې عالم او طالب نشي چلولی ځکه د دوی د دنیا ضروریات هم وي نو که عالم او طالب له دغه دیني ضروریات دنیوي ضروریات نه پوره کېږي نو دی به مزدورۍ له بار لاړ شي نو مدرسه خوشې پاتې شوه او که نه ځي نو مدرسه پټه به ولاړه وي نو عالم او طالب یوازې مدرسه چلولی نشي نو دا عوام چې د دنیا دا کومه حلاله ګټه وکړي نو په هغې کې راشي دې دیني مدرسو ته چنده ورکړي نو چې چنده یې ورکړه نو د عوامو نو طالبان او روزانه دا بېشمېره باب د علم
مسئلې د علم او آیاتونه زده کوي دا بې شمېره ثوابونه ګټي نو په دې کې ورسره دوی هم شریک شي نو دینی مدرسه د طالبانو د عالمانو او د عوامو د درې واړو په شریکه ده او دا صدقه جاریه هم ده دینی مدرسه صدقه جاریه وي کومې پورې چې دا جماعت او دینی مدرسه قائمه وي او خلک په دې کې دینی خدمات کوي نو چې د چا د طرف نه دې کې څومره اخلاص شوی وي هغې ته د دې ثواب باقاعده جاری رسي او په دې کې دا بچي د قوم چې راشي او زده کي نو دې نه ولد صالح جوړ شي یو بنده به په قبر کې پروتي خو عملنامه به بندېږي نه د دې دیني مدرسو نه وتلي بچي دا ولد صالح د خپل مور پلار نیا نیکه او قرنیکه ورنیکه لپاره ولد صالح دی او د دې نه علم وځي علم ينتفع به الله پاک دې ستاسو دا دینی خدمات او جذبات په خپل دربار کې قبول کړي او د فیض او برکت غیر چاپېره ټولې علاقې ته دې الله ورسوي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فرزند ارجمن شیخ الحدیث مولانا سمیع الحق سے حضرت مولانا حامد الحق